تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم در ربیع الاول په میاشت کې مدنی منوره ته راورسېدلو. قبام په قبا په علاقه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام وکړلو. پس روایتونو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څلېرویشت ورځې په قبا کې پاتې شوی دی او بعض روایتونو کې راځي 14 ورځې دی. خو مشهور چې کوم تا صحیح روایت دی هغه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 ورځې چې په قبا کې پاتې شوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قبا کې اولنې چې کوم کار کړی هغه د مسجد قبا بنیاد کې خودلو او یو کچا چت غونتی جوړ کړلو، چبوتره غونتی هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام من شروع کړلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد بنی عمرو ابن عوف قبیله سره دلته پاتې کېدلو با او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره اولنې چې بیا دلته کوم ملاقات شوی دی هغه سلمان فارسی رضی الله عنه شوی دی. سلمان چې د فارس د ایران اوسیدونکی و او د خپل پلار نه تښتېدلی و. دې کې د بچپن نه مذهبي رجحانو د الله بندګۍ طرف ته رجحانو د بت پرستۍ خلاف او بیا د شام طرف ته دې طرفونو ته راغلی او داسې د 14 یهودیانو پیرانو سره وخت پاتې شوی و او چې به د کم پیر سره پاتې کېدلو قدرتي کار او چې هغه بیا مړ کېدلو. بیا به ته وصیت کړو پلانکي ته لاړ شه، بیا پلانکي ته لاړ شه، پلانکي ته لاړ شه. اخر چې کم کس سره دی پاتې کېدلو هغه مړ کېدلو نو هغه ورته ویلو چې دا وخت هغه چې تا ته نصیحت دا کوم ته مدینې ته لاړ شه او مدینې ته آخري پیغمبر به هم دلته راځي. سلمان فارسی رضی الله عنه د شام د طرف نه بیا را روان شو. چیلې ورسره وي، غواګانې ورسره وي، څاروي ورسره و او چې راتلو نو بیا د یهودو یو قافلې سره ملګری شولو. بیا یهودیان دی په مدینه منوره کې دی خرڅ کو په بل یهودي باندې غلام یې کړلو او څاروي هرته آس یې واغستل ځکه د یو کس هغه نور خلک یهودیان ډېرو. مسلمان د غلامۍ سره مخامخ شولو. بیا داسې وشوله چې دی د مدینې نه خو بهر خرڅ شو خو بیا چې کم د ده نایک و هغه دی وبخلو یهودي ته هغه یهودي چې هغه په مدینه کې پاتې کېدلو او د مدینې منورې ته په دې طریقه باندې د غلامۍ په حالت کې راغی. بیا دی په باغ کې په ونه کې ناست دی کجورو شوکوي او په دې وخت کې د دې مالک یهودي ته یو کس راغی ویل دلته هغه محمد صلی الله علیه وسلم راغلی دی، محمد راغلی دی چې هغه یهودیانو تاسو به ویل چې هغه پیغمبر به راځي. مسلمان چې دی د وی کې دا خبره واورېدله او راکوش شولو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق معلومات حاصلول. د خپل باغ مالک ورته او چې د چا په غلامۍ کې ورته غوسه شولو لکه دې خبرو کې ساسه کار دی ته غلام سړی. بهرحال سلمان خوشحاله شولو او د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه به سمه یخني غوندې راله او ځکه خیر ویل زه مدینې ته راغلی یم او چې په کم طلب کې م د هغه سره ملاقات وشي به یهودیانو دا خبره به کوله دا پیغمبر به چې دی صدقه او خیرات بنالی و هدیه او ډالۍ به علي. سلمان مزدوري کړې وه او څه کجورې د باغ نه قبا کې نبی صلی الله علیه وسلم ته پیش کړې راغی. ملاقات یې وکړلو او کجورې یې پیش کړلې وی دا چې صدقه ده. پیغمبر علیه السلام ورته ویل زه خو دا چیزونه نه خورم او نه اخلم، واپس یې کړې ورته. سلمان فارسی سبا بیا کجور راوړلې ویل د الله رسوله هدیه ده، تحفه مې راوړې ده. نبی علیہ السلام واغستلی. سلمان فارسی ته بالکل خبره سرګند شوله چې محمد صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر هم دار
او نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله رسوله واقع رښتینی پیغمبر او مسلمان شولو سلمان فارسی. او سلمان فارسی رضی الله عنه بیا دغه کسب غلامۍ کې و په 5م کال د نبوت باندې بیا د غلامۍ نه آزاد شوی دی. او چې کله د خپل نایک آزادولو نو هغه ورته ویل چې ماله به 300 ونې د کجورو لګې هغې نه پس به دې پرېږدم او دومره به سونه راکړې. نبی علیه صلات وسلام بیا مدینې دننه راغلی و. سلمان فارسی ورته راغی د الله رسول خپل نایک راته وایي چې 300 کجوري ونې به راته لګې دومره سونه به راکړې زما وس خو نه کېږي. د غلامۍ کې پروت و د دین ډېر شوق و ډېر لوی بهادر و. پیغمبر علیه السلام صحابه راغونډ کړل ویل دې ورور ته یو مشکل را پیش دی او دا دی چې 300 ونې د خپل نایک غواړي بیا به ازادوي. ویل شابه دې سره مرسته وکړئ. 300 د کجورو ونې خلکو راغونډې کړلې چې کوم بزغلې وي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سلمان په خپل لګول شروع کول. نبی علیہ السلام ورته سلمانه لخپل باندې لګې دا ټولي وځه لګوم. پیغمبر علیہ السلام ور سره بیا لاړو ټول د 300 د کجورو ونی ولا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل دست مبارک باندې په مدینه کې ولګولې. او د خدای قدرت ته ګور د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا چې 300 ونه ټول په ټوله باندې وشولې. په کجورو کې دا خاصیت ده ته یو سل کجوري ناله باقي بچر ته نیمه کیږي او نیمه بوچیږي. باغبانان او د باغ مالک دا ټول زیات حیران شولو چې لکه 300 کجوري ولګول او 300 ونه ونی بالکل ټیک وختل یو پکې موچ نه شوله. دا د نبی علیہ السلام معجزه وا. بیا د سترو ضرورت ورته نبی علیہ السلام سلمان ته سره ورکړل ویل دا والا ویل چې څومره د نغواړي په تول ولا ورکه. سلمان الله رسول الله ډېر لږ دی. هغه ګوره سلمانه ګوره کار مه لره ما درته خبره وکړه بس لاړ شه سره دې تله ورته ولا ورکوه. سلمان فارسي راوړو چې هغه څومره سره غوښتل د هغې په مقدار یې ورله سره دې نه ورکړل او سره به چې به تله کې کېښودل نو درنېدل به او دومره سره تې پاتې شول چې څومره ورله نبي علیه السلام ورکړي او د هغې نه زیات سونه هغه له ورله په وزن کې. دا د نبي علیه السلام معجزه وه چې نبی علیه السلام د معجزې په شکل کې سونه الله پاک سره زر الله درانه کړل او سلمان فارسی آزاد شولو. بیا په مسلمانانو جنگو مهاجر ویل دا زمونږ نه دی او انصار ویل سلمان زمونږ نه دی. نبی علیه السلام فرمایي سلمان د اهل بیت نه دی السلمان مني سلمان زمانه دی او دا د اهل بیت نه دومره قدر یې بیا د سلمان د خپل یو لوی داستان دی لوی تاریخ دی دا او د اسلام او د دین په تلاش کې ډېر لویه سخته تېره کړې ده. بهرحال سلمان فارسي راغی او په مسجد قباء کې اولنی فرد دی چې د ملاقات کړی مسلمان شوی و. بیا صفیه رضی الله عنها دا وایي چې زما زه خپل پلار باندې په خپل مور باندې په خپل تره باندې ډېره زیاته ګرانه وه زما به ډېر قدر کولو. ویل داسې د شپې ټیم دی زما لیتره دی پلار ته وویلو چې رنګه چې کومه محمد یادول هغه راغلی دی د قبا ته. وی سبا زور ملاقات لري چې لاړ بشو. ویل ما دا خبرې اورېدلې سبا له مې دا پلار او تره ملاقات لتلي چې راله ډېر ستړي وو او ما سره هغه شانتې مینه محبت هم ونه کړلو زما نه یې پړق هم پاسولو دې پریشانه وم چې داسې چل وشو. ویل چې دا دواړه لږ دمه شولو. ویل زما د تره د پلار هم تپوس وکولو چې څنګه دی هغه دی که نه دی. ویل چې هغه دی نو ویل څه به کوو سبا به زو ایمان به پرې راوړو. ویل زما پلار ویل چې نه زما د قسم مې په الله باندې د سره به د ټول عمر دشمني ساتمه. بیا ویل زه ډېر زیاته پریشانه شوم خو مشرانو ما سره نشو ویلی. دا زنانه بیا په امهات المؤمنین کې شامل شوې ده. مسلم با بیبي د پیغمبر بیبیانو کې بیا راله. بیا پلار چې وروسته مسلمانان شوي دي دا خلک هم دقه شان خلک به راتلل د نبي علیه السلام ملاقاتونه به یې کول. نبي علیه السلام تقریبا 3 ورځې تېرې کړلې یا 4 یا 15 ځکه د الله رسول د پیر په ورځ د ګل په ورځ راورسېدلو قبا طرف ته د بنو عمر قبیلې سره پاتې کېدلو د جمعې په ورځ باندې نبی علیه السلام د قبا نه راووتلو.
داسې د نبی علیه الصلاة والسلام د 3 ورځو نه سیوا به شوي ځکه چې د پیر ورځ باندې خدای راغلی دی بیا به د منګل او د بد جمعرات دا 3 ورځې ټولې تېرې کړي دي او د جمعې په ورځ داسې د 10 یا 10 نیمې بجې داسې نبی علیه السلام د قبا نه بیا راوتی دی نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د قبا نه راوتلو نو مدینې نه د بنو نجار قبیلې خلک راوغوښتل ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېر زیات خطر و بنو نجار په مدینه کې مشهوره قبیله وه حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه دا ټول خلک د هغې قبیلې سره تعلق و بنو نجار قبیلې راوغوښتله وی چې د دوی په حفاظت کې مدینې ته داخل شمه دا مسلح خلک ډېر لوی تعداد سره رالل د نبی علیه السلام په اوښ باندې کېناستلو ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره په اوښ باندې شاته ناست دی او دواړه نبی علیه السلام د بنو نجار په حفاظت کې روان شولو چې کله د بنو سلمه علاقې ته رالل نو نبی علیه السلام باندې جمعې ورځ وه د مانځه د ماسپښین ټیم داخل شولو او نبی علیه السلام هلته کوز شولو او نبی علیه السلام په مدینه منوره کې اول ځل وه چې د جمعې لمونځ با جماعت وکړلو د دې نه مخکې مسلمانانو صحابه کرام مصعب بن عمیر نور صحابو په مسجد نبوي کې په مدینه منوره کې په دیهاتو کې د جمعې لمونځ کړی کېدلو به خو نبی علیه السلام اولنۍ د جمعې لمونځ په بنو سلمه د بنو اسلم یا د سلمه په علاقه کې دا قبیله و د هغوی سره د جمعې لمونځ وکړو د نبی علیه السلام سره په دې جمعې په مانځه کې تقریبا 100 کسان شریک وو نبی علیه السلام ډېره ښکلې خطبه په دې کې وکړه تقریر یې وکړلو د الله حمد یې وویلو او د بنو نجار خلک چې کله راوتل د ډېرې خوشحالۍ د الله حمدونه ویل د الله پاکي بیانوله د الله تعالی شکر یې ادا کولو چې مونږه د ډېر لوی نبي په انتظار باندې ډېر لوی انتظار هم کړی دی او د انتظار ګړۍ ختمې شولې نبی علیه السلام د بنو نجار سره مدینې ته بیا داخلېدونکی دی دا علاقه د مدینې چې کوم ځای کې د جمعې لمونځ کړی دی دا هم د مدینې اوس خو د مدینې خواته د جومات ته نږدې ښکارېږي په هغه وخت کې شړې وې او نبی علیه السلام نیغ په نیغ نه دی راغلی داسې په یو جنوبي طرف ورته نبی علیه السلام مدینې ته بیا راتاو شوی دی اوس هم چې کوم حاجیان صاحبان لاړ شي د قبا نه را روان شي نو په لاره کې مسجد جمعه لیکلي راغلی مسجد جمعه غټ مسجد دی او تک سپین ښکلی غټ جامع مسجد جوړ دی او په هغه ځای باندې اوس د سعودي حکومت یو غټ جامع مسجد جوړ کړی دی چې هغه نبی علیه السلام کوم ځای کې د جمعې اولنۍ لمونځ کړی و نبی علیه السلام نبی علیه السلام چې کله بیا مدینې ته داخلېدلو د جمعې د ماسپښین نه پس داخل شوی دی د جمعې لمونځ یې وکړلو او بیا نبی علیه السلام مدینې ته را روان شولو نبی علیه السلام داسې ناوخته ټیم کې مدینې ته داخل شولو په مدینه کې چې کوم خلکو د استقبال پروګرام کړی و هغه هم دا و چې دا کومې زنانه وي ماشومان جینکۍ وي بچیانې وي دا د کوټو د سر ته ختلې په دې بلو باندې ناستې وي او چې کوم غلامانو کم ځوانانو کم سپین وو کم نارینه وو دا د مدینې په دې کوڅو کې داسې په قطار باندې خلک ولاړو او د مدینې ټولو خلکو زنانو ماشومانو بچیانو سپین غلامانو ټولو د الله حمدونه ویل ټولو د الله حمد ویل چې الحمدلله سبحان الله لا اله الا الله ټولو داسې ورد کولو ویل د الله حمد یې ځکه ویلو ویل چې مونږ ډېر لوی اعزاز حاصلونکي وو چې یو لوی هستي یو لوی پیغمبر نن مدینې ته را روان دی زموږ میلمه کېدونکی دی ټولو حمدونه ویل او ټولو زیاتو د الله تعالی شکر ادا کولو او بیا چې نبی علیه السلام کله راښکاره شولو جینکو په دې کوټو د پاسه باندې په بلو د پاسه باندې بیا ترانه ویله طلع البدر علینا من ثنایة الوداع وجب الشکر علینا من دعا الى الله داعی ایها المبعوث فینا قد جئت بامر المطاع نبی علیہ السلام مدینه ته داخلیږي او جنکۍ دا اشعار د ترانې په شکل کې وایي طلع البدر علینا من ثنایة الوداع د څوارلسمې سپوږمۍ د غرونو د طرف نه نن په مونږ باندې راښکاره شوله وجب الشکر علینا
اپا مونږ باندې د الله تعالی شکر واجب دی. وجب الشکر علینا من دعا الی الله داعی، څوک چې الله طرف ته رابلنه کوي او الله طرف ته خلق راغواړي اقا الله پاک شکر ادا کوو مونږه. او ایها المبعوث فینا، اے لېږلې شوي په مونږ کې، قد جئت بامر المطاع، ستا د حکم او ستا د فرمان تابعداري به کېدلی شي. او خلقو جنکو یا محمد یا رسول الله، دا اوازونه جنکو د دې کوټونه او د دې بلونه دا اوازونه چې یا محمد یا رسول الله، دا د مینه محبت اوازونه چې خلقو کول. نبی علیه الصلاۃ والسلام په ډېر لوی شان باندې د مدینې خلقو ځان ته داخل کړلو او ډېر لوی احترام او عزت یې ورله ورکړلو. او هر قبیلې والا به راتلل، د نبی علیه السلام د اوښ مهار به یې نیولو. په مسجد جمعه کې چې کوم دی کې نبی علیه السلام د جمعې لمونځ وکړلو، د بنو اسلم قبیلې سرداران نه مخامخ شولو. ویل الله رسوله ډېر مهمان نواز خلک وو، ویل زمونږ سره به دلته میلمه کېږي، زمونږ سره به پاتې کېږي، زمونږ کورونه، زمونږ حجرې، زمونږ دا باغونه، زمونږ دا هر څه ته حاضر دي، زمونږ خواهش دا دی چې زمونږ سره پاتې شي. نبی علیه السلام ته وفرمایل ویل د اوښې ته اډر شوی دی، په کوم اوښه باندې چې نبی علیه السلام سورو، ویل د اوښې ته د الله حکم دی چې دا چېرته کېناسته عقل ته به میلمه یم. و دې کې د الله حکمت و، حکمت د الله پاک دا و چې نبی علیه السلام که په خپل اختیار چېرته پاتې کېدلی، ډېر خلک به خفه کېدل. نبی علیه السلام ویل زما سره مې اختیار نشته، اډر اوښې ته شوی دی چې اوښه چېرته کېناستله هغه ځای کې به زه میلمه کېږم، هلته به زما سټی وي، هلته به پاتې کېږم. هغې د جمعې چې خلکو ته چې کوم دی کې جومات مسجد کې لمونځ وکړلو، هلته ټولو خلکو ته ویل زما ته خبر نشي اوښې ته حکم شوی، بس دا پرېږدوئ. خلکو خو بیا د الله د رسول خبره منودله به، بس هغوی د اوښې کړه پرېښودلو. او بیا د مدینې هر فردو خپل بیټک کولاو کړی، خپله حجرې سجاو کړې وه، د کورونو کوڅې صفا کړې وې. او هر سړي دا خواهش و چې زما نبی علیه الصلاۃ والسلام به زما په حجره کې زما په بیټک کې پاتې کېږي به، دا هر چا خواهش و. او واقع دا ډېر زیات لوی اعزاز وي د نبي صلی الله علیه وسلم. با اوښې ته به که برس که چا مهار ته به یې لاس ور اچولو، د الله رسوله زما خواهش دی ما سره پاتې شه. نبی علیه السلام وفرمایل ورته به چې اوښې ته اډر شوی د الله پاک دې چېرته کېناستله د بل ته پاتې کېږم. نبی علیه الصلاۃ والسلام روان دی او خلق دا یا رسول الله یا محمد جنکۍ ترانې وی، څوک الحمدلله وی، څوک ذکر کوي، څوک د الله تسبیح وی. او دا مدینه نن داسې د خوشحالۍ ورځ ده په مدینې کې چې د مدینې خلکو ویلو په مدینه کې داسې خوشحالي بیا نه ده راغلی. واقع چې د مدینې خلکو موږ اخترونه کتلي دي، موږ جشنونه کتلي دي، موږ خوشحالیانې کتلي دي، خو نن چې کومه خوشحالي وه په مدینه کې داسې خوشحالي بیا نه ده راغلی. ویل دا ورځ ډېره د خوشحالۍ وه چې مدینې منورې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام داخلېدلو. او هغه ورځ ډېر د خفګان ورځ وه چې کله نبي صلی الله علیه وسلم په مدینه کې دفن کېدلو. د مدینې خلکو ویل موږ ډېر ته خوشحالي هم کتلې ده او موږ دا سخت هم کتلې ده. د مدینه کې د جنکو او د بچیانو د نبی علیه السلام سره ډېره مینه وه. دا د یو بلې موقع خبره ده. نبی علیه السلام یو ځلې تللی په یو جهادي موقع باندې. نبی علیه السلام کله چې واپس شولو د جهادي سفر نه، دا جنکۍ ورته د مدینې نه بهر وتې وې، تمبلونه ورسره و، جنکو تمبلونه وهل. نو نبی علیه السلام او شعرونه ویل، ترانې ویلې. نبی علیه السلام د جنکو نه تپوس وکړو دا بچیانو نه، ای بچیانو دا تمبلونه ولې وهئ زما په استقبال کې؟ وی د الله رسوله مونږ ټولو زنانو نظر منودلی و، که نبی علیه السلام الله روغ رمټ مدینې ته راویستلو، مونږ به د پیغمبر مخې ته تمبل وهو به او مونږ به ترانې وایو، مونږ به خپل نظر پوره کوو. نبی علیه السلام ورته مسکی شو، په خندا شو ورته، زما سره د مدینې د خلکو څومره مینه ده، د سړو یوازې نه د زنانو دې بچیانو په دې بلو باندې ولاړې وې، بچیانو خپلې خپلې جامې اچولې وې او هر چا ځان سنبال کړی و. دې لپاره چې نبی علیه الصلاۃ والسلام راځي. نن په مدینه کې د اختر ورځ ده، ډېر لوی د خوشحالۍ ورځ وه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینې منورې کې روان دی، د هر چا خواهش دی. مدینه ډېر ښکلی کلی دی، اوس هم ډېر ښکلی وطن دی. په هغه زمانه کې هم ډېر ښکلي خلک وو، ډېر لوی سعادت والا خلک وو چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مستقل مدینې ته داخل شولو
و نبی علیہ السلام اوخ روانه ده. نبی علیہ السلام په اوخه باندې سور دی او اوخه لاړله چې کوم دی کې مسجد نبوي جوړ دی، د دې مسجد نبوي کې یو میدان و، دلته کېناستله. نبی علیہ السلام ته نه کوزېدلو، اوخه پاڅېدله بیا مخکې لاړه بیا راله هلته کېناستله. د نبی علیہ السلام پوه شولو چې اوخې ته اډر هم دلته دی. نبی علیہ السلام کوشولو مخامخ د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کورو. ابو ایوب انصاري خپل کور سجاو کړی و، دو چته کور و، لاندې چته هم سجاو کړی و، باندې چته هم سجاو کړی و او ډېر زیات مهمان نواز و حضرت ابو ایوب انصاري. چې کله نبی علیہ السلام څنګه د اوخ نه کوشولو په اوخ باندې چې کومه کته پرته وه دا کته فورا د اوخ نه واغسته کور ته دننه کړله. هوښیار او بل صحابي راغی او هغه د نبی علیہ السلام اوخ کور ته دننه کړلو او د خلکو وی چې دا خو د کور د ټولو خلکو د کور مخې دی. وس نبی علیہ السلام به کم کور ته ځي؟ د الله د رسول نه تپوس وشولو. نبی علیہ السلام ته فرمایل چې د اوخ کته په کم کور کې پرتی نبی باق کور ته ځي. با حضرت ابو ایوب انصاري ډېر خوشاینه د الله تعالی حمد ویلو، شکر ادا کړلو او بیا په لاندینی چت کې نبی علیہ السلام پاتې کېدلو. اولنۍ شپه وه دلته او په دویم چت کې حضرت ابو ایوب انصاري خپل بچی پورته وخېجول. دا چې شپه ماسوتن وه نو حضرت ابو ایوب انصاري ته سوچ راغی دا خو نبی علیہ السلام لاندې دی موږ باندې یو، دا خو بېادبي ده چې موږ د پیغمبر د سر د پاسه ګرځو. بچو ته وویلو چې په دې کور په دې منځ کې به نه ګرځئ، په دې سیډونو به ګرځئ. او حضرت ابو ایوب انصاري ډېره پریشانۍ سره شپه تېره کړله چې نه زموږ نه بې احترامي نه شوي او بې قدري نه شوي، الله نه یې خفه شوی، رسول نه یې خفه شوی. او داسې دا کور په دې سایډ باندې بچي ګرځېدل او په دې کور په منځ یې دا دویم چت پرېښودلو. سهار چې راغی نبی علیہ السلام ته ویل الله رسوله زه معذرت کوم، معافي غواړم، دا ستاسو پورته پاتې کېږئ، موږ ساره پاسه نه شو پاتې کېدلی او بس لاندې چت کې مونږ پاتې کېږو، تاسو پورته چت کې پاتې کېږئ. نبی علیہ السلام ته فرمایل چې ایوبه خبره داسې ده چې زه میلمانه به راځي، ګروپونه به راځي، مشران به راځي، خلک به راځي، پورته چت ته ختل به خلکو ته ګراني او بس لاندې چت کې پاتې کېږم ځکه خلک را روان دي، ملاقاتونه به د دنیا خلک راتلل، د الله رسول ملاقاتونه به کېدل، تاسو پورته پاتې کېږئ زه به لاندې پاتې کېږم. ابو ایوب انصاري ډېر خوشحاله شولو، ویل ښه چې بېادبي رانه شوي. او بیا د الله پاک د رسول د خوراک انتظام حضرت ابو ایوب انصاري به په خپل لاس باندې نبی علیہ السلام له پخلی کولو. څومره خوش قسمت انسان و، په خپل لاس په بیبي باندې به نه کولو، په خپل لاس به پخلی کولو. بیا به چې غلام ته ورکړلو دا نبی علیہ السلام ته ورکړه را به وړو خوراکو، ویل ورته بچیه ودرېږه یا د کم طرف نه خوراک کوي. نبی علیہ السلام به خوراک وکړلو نو کم بچی پاتې شولو. د نبی علیہ السلام طریقې کار دا و چې کم پلیټ به داسې په کم لوښ کې به خوراک کوو، خوراک به لږ ختمولی به شو نو لوښی به بلکل صفا کړلو. خو چې کم لوښی به خوراک نه شو ختمولی به نبی علیہ السلام به د هغې سایډونه صفا کړل، خوراک به یو ځای ته کړلو. نور هغه چې کم مخه به وه نبی علیہ السلام به هغه صفا کړو، پلیټ کې به خوراک پرېښودلو. نور چې کوم خوراک به لاړو حضرت ابو ایوب انصاري به دی خو به پته نه لګېده کوم ځای نه خوراک کړی دی، کم طرف نه، داسې به یې ټیک کړلو. غلام ته به ویلی دی الله رسول د کم طرف نه خوراک کړی دی؟ ویل د دې ځای نه کړی دی. هغه به د هغه ځای نه بیا خوراک کولو، د برکت د بنیاد، د مینې محبت د بنیاد. یو ځای خوراک راولېږولو، نبی علیہ السلام خوراک ونه کړلو، واپس یې ولېږلو. غلام ته یې ویلو د الله رسول د کم ځای نه خوراک کړلی؟ غلام ورته ویل د الله رسول خوراک ونه کړلو. فورا راکوشولو، خفه و، د الله رسوله ولې خفه شوي یئ؟ تاسو خو نن خوراک ونه کړلو. نبی علیہ السلام ته فرمایي ایوبه تا خو په خوراک کې وږه اچولې ده که نه؟ او مالا خلک ملاقاتون لراځي، مالا پرشتي دي، د پرشتو په منځ کې ناست یم، په پرشتو باندې دا بدبویي د اوږې د پیازو دا بده لګي. ویل تا اوږه اچولې وه ما خوراک نه شو کولی. نبی علیه السلام به دې وجې نه هر هغه شی بدبو به نه استعمالولو چې کومه به بدبو لرله، بدبوی به یې لرله، لکه پیاز به نه استعمالول، اوږه به نه استعمالوله، بل داسې شي به په خوراک کې که پاخه به او که کچه به، ځکه د الله رسول خواله به فرشتې راتللې، ملاقاتونه به راتلل.
د دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام با دا شیزونه نه استعمالول با او نبی علیه الصلاۃ والسلام مسلمانانو ته بیا ویلي دي دا الله رسول ویلي دي تاسو کله جمعات ته مسجد ته راځئ په جمعات کې فرشتي ډېرې زیاتې وي خلک راځي تاسو په جمعات ته چې راځئ اوږه به نه خورئ پیاز به نه خورئ تاسو داسې شیز مه استعمالوئ د هغې د وجې نه ستاسو د خولو نه بدبویي خیږي که جمعات ته م راځئ د خپلې خولې صفایي خیال ساتئ داسې به نه کوئ چې تاسو یو شیز داسې استعمال کړی وي چې د هغې بدبویي د انسان د خولې نه خیږي او د هغې په وجه باندې فرشتو ته په جومات کې که هېڅوک هم نه که نه جومات د فرشتو نه بلکل ډک وي د دې وجې نه علماو په دې خبره کړې ده که څوک نسوار کوي که نه هغه چې جومات ته راځي پکار چې خوله بلکل صفا سوتره کړي ځکه د نسوار هم خپله بدبویي ده که څوک سګرټ څکي پکار دی چې هغه د سګرټ نه بلکل خوله صفا کړي چې هغه د خولې د سګرټو بوی د هغه د خولې نه بیا نه خیږي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلق راځي وایي هغه به چې د کمې زنانه سره د نکاح کولو خواهش په نبی علیه السلام به زنانه لېږلې ویل د هغې د خولې وګورئ چې د هغې د خولې نه خو بدبوی نه خیږي ځکه په دې ځینې زنانو کې بیماري داسې وي د هغې د خولو نه بدبو خیږي د ترخونو نه بدبو خیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به چې کله راپورټ راغی د ترخونو نه او د خولو نه بدبوی نه خیږي بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام د نکاح اهتمام کولو د دې وجې نه اسلام چې ډېر د صفایي تلقین کړی ډېر زیات صفایي تلقین یې کړی دی او نبی علیه السلام به کله ناکله خپلو ملګرو ته ویلو ګورئ زما د خولې نه خو په تاسو بدبو نه درځي دا خبره به چک کوله اسلام دومره ډیر زیات د صفای اهتمام کوي نبی علیہ السلام به ډیر زیات د صفای اهتمام کو نبی و جبرئیل علیہ السلام به راتلو فرشتي به راتلل خواته مسلمانان به راتلل نو نبی علیہ السلام به اوګه او پیاز داش سونه باندې خو که وسیم ګرن سبا خلک خورو داسې په خورو چې هغه بدبوی نه کوي نو انسان لا بیا هم د خپل خولې صفای پکار ده موږ خلک د خبرو احتیاط نه کوو موږ طالبان مولیان په جمعه کې دن نه خورو موږ سوایو موږ وایو پیغمبر اسلام فرمایي چې بهاري خوري بیا به نه راځي که دن نه خوري خیر دا غلطه خبره کوي په جمعات کې د پیازو د اوږې استعمال خوراک طالبانو له مولیانو له تبلیغیانو له ګناه ده تبلیغیان خو ورته ناست دي سته مولیان هم ورته ناست دي و د خدای بندګانو مونږ مولیان طالبان دیندار تبلیغان مونږ خیال نه کوو جی اسلام پکې وغربول پیغمبر علیہ السلام فرمایي دلته فرشتي راځي پاک مخلوق راځي د پیاز او د اوګو د بدبوی ته لګ نن گزاره وکړه کنه مخوره او چې بهر یو خوري انا برازي جمعات ته چې د خوري نه بدبوی ختم شوي وي دغه شان په جمعه کې د نسوار کول سیګریټ کول دا هم د پیازو او د اوګ غونتی په داغې نه زیاته خرابه بدبو لري دا غټه ګناه لري دا ونه کوي انسان موږ خلک څه کوي موږ خلک چې کله ماده وګ نسوار په جمعات کې کیدو هر جمعات نه بارو غورځوا په جب کې پټ ساته په جمعات کې ولیک دي دا سره چې دې خبر احتیاط پکار دي مسجد احترام چې دی نبی علیہ السلام ډیر زیات کړی دی بهر حال نبی علیہ السلام حضرت ابو ایوب بن سعید ته ویلو زه وګ نه خورم خوراک ورته واپس کړی و هغه بیا به ډېر احتیاط کولو چې نبی علیه السلام ته بغیر پیازو نه بغیر اوږې نه بغیر د هغې خوراک نه چې هغې کې بدبویي نه وي د هغې نه بغیر به له ښکلی خوراک کې تیارولو نبی علیه السلام ته بیا راوړلو ګډان زوړن نه و خالته داسې میله مستوب نه و چې ګډان زوړن دي هغې د نبی علیه السلام په یو بله طریقه احترام او عزت و باره نبی علیه السلام مدینه منوره ته داخل شوی دی په مدینه کې جشن دی خوشحالي ده خلک خوشحاله دي جنکۍ ترانې وایي څوک د الله حمد وایي څوک ذکر کوي او څوک په یو نفل کوي او څوک په یو طریقه د الله شکر ادا کوي څوک په بله طریقه باندې شکر ادا کوي مدینه منوره کې لویه خوشحالي وه چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته داخل شولو او نبی علیه السلام د یو نوې زندګۍ د یو بلې زندګۍ آغاز کوي دې نه پس په نبی علیه السلام اولنی کار هم د جمعات کار به کوي د مسجد نبوي ځمکه بالي د هغې تعمیر باندې به شروع کوي دا د نبی علیه السلام د سیرت دا خبرې دې لپاره کوو زموږ په زندګۍ کې خیر او برکت راشي او مونږ د نبی علیه السلام سره مینه محبت کوونکي جوړ شو او مونږ د نبی علیه السلام سره د هغه په سنتو باندې عمل کوونکي جوړ شو الله پاک دې مونږ د نبی علیه السلام سره مینه پکې د هغه په سنتو باندې الله پاک موږ ته عمل را نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه
محمد وآله وأصحابه أجمعين. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا